نو محمود غزنوي رحمت الله علیه ته یو ورځ یو کس رالی ورته ویل ای بادشاه هره شپه ستا خوری راځي پر ما باندې ظلم کوي او ما ووهي د کور څخه مې د باندې وباسي او دی زما کور ته ورننوځي او زموږ د کور و زنانو ته بې عزتي وراړوي. محمود غزنوي رحمت الله علیه چې دا خبره واورېدله نو ورته ویل چې ای سړی چې کله کور ته ولاړ سي او هر وخت چې د زما خوری درته راسي نو ته به فورا ما خبره ما ته به راځې نو بیا به زه د ده کار ورکوم. نو داسې 2 ورځې تېرې سوې دغه سړی بیا رالی د دې مظلوم کره او دغه مظلوم یې ووهی او د کور څخه د باندې وایستی او د کور و زنانو ته بې عزتي وراړوله یعنې بدفعلي یې ورسره کوله. دا سړی رالی د باچا دربار ته ویل ای بادشاه ای محمود غزنوي ستا خوری بیا رالی بیا یې پر ما ظلم وکئ او زما کور ته ورلی او زنانو ته بې عزتي وراړئ. محمود غزنوي رحمت الله علیه هغه توره راواخیسته رالی وخت د شپې و چې کله کور ته ورننوتی چراغ لګېدی دا چراغ یې مړ کئ نو ورلی هغه سړی یې راونیوی او توره یې ورسره کش که دا سر یې قلم کئ سر یې د بدن څخه یې جلا سو ولوېدی. محمود غزنوي رحمت الله علیه هم ځوار سو نو بیا ویل چې یو ګیلاس یا یو جام اوبه راکئ نو اوبه یې ورته راواخیستې نو د محمود غزنوي رحمت الله علیه اوبه وڅښلې د کور والا ته یې وویل چراغ ولګوه. کله چې چراغ ولګوئ محمود غزنوي رحمت الله علیه چې هغه چې ده وژلی و دغه سر ته یې وکتل ویې ویل الحمدلله. د کور والا ورته ویل ای بادشاه ستا په دا درو شیانو زما سر خلاص نه سو. کله چې ته زما کور ته ورننوتې تا چراغ مړ کئ او بیا چې د کله دا خپل خوري سر دې ور قلم کئ نو تم ځوار سولې او بیا چې چراغ مې ولګوئ چې تا د دغه د دې خپل د خوري سر ته وکتل نو تا ویل الحمدلله. دا څه وجه ده؟ محمود غزنوي رحمت الله علیه ورته وویل وایي څراغ ما په دې مړ کئ مال داسې نیست چې زه خپل خوري ته ګورم او ما ته خپله خور را یاده سي یا دغه رشته زما او د ده په منځ کې چې کومه رشته ده دا رکاوټ جوړ نه کړي. یعنې داسې نه د خور د سترګو څخه زه د خپل خوری دغه یې لکم نو ما چراغ مړ کئ نو ما ویل دی زه نه وینم نه دی ما ویني زه به د ده سر ورقلم کړم نو سر مې ورقلم کئ. کله چې زه ځوار سوم نو دا د دې وجې څه وخت چې ته ما ته رالې تا شکایت راوړی تا دا راته وویل چې ستا خوری زما کره راځي ما وهي پر ما ظلم کوي ما د کور څخه د باندې وباسي او دی زما د زنانې څخه بدفعلي کوي نو ما هلته قسم وکئ چې زه به تر هغه وخته پورې چې د دې سړي مسله مې ور الګ کړې نه وي نه به زه خوراک کوم نه به زه چشک کوم. نو 2 ورځې کېږي ما نه خوراک کړی ده نه مې چشک کړی ده نو زه کمزوری وم په دغه وجه وغورځېدم نو مال یو ګیلاس اوبه راکړئ او چراغ چې مې ولګوئ نو هغه چې کم سړی چې ما وژلی و دغه سر ته مې وکتل نو هغه زما خوری نه و نو مال الحمدلله. نو ای د کور سړیه او د کور خاونده دا کم سړی چې ستا کره راکلی پر تا یې ظلم کوئ او ستا زنانو ته بې عزتي وراړوله دا سړي زما نوم استعمالوئ زما د نوم څخه استفاده کوله نو دا سړی زه پیژنم نه دا پردی سړی ده خو زما د نوم د استعمالولو دپاره تاسې بیرولاست تاسو ته یې ویل زه د باچا خوری یم د باچا د خور زوی یم نو پر تاسو یې ظلم کوئ. دا سړی پردی سړی ده خو زما نوم استعمالوئ نو ما په دې ویل چې زما خوری نه ده الحمدلله. نو آخري کې دا خبره یاد ساتئ ای زما عزیزانو او مسلمانانو دا خبره یاد ساتئ چې کله الله جل جلاله د انسانانو څخه راضي سي
نو بیا الله جل جلاله داسې حکمران ور باندې راولي لکه محمود غزنوي رحمت الله علیه. او چې کله الله جل جلاله د انسانانو څخه ناراضه سي نو بیا الله جل جلاله ظالم بادشاہ ور باندې مسلط وي، ظالم بادشاہ ور باندې راولي.